د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د والد محترم نوم د حضرت عبد الله او د نیکه نوم عبد المطلب. نسب او خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو کې مشهور او معروف. عبد المطلب سے د رسول الله مبارک نیکو په عوام او خواصو کې مقبول ترین انسانو. عبد المطلب صاحب اولنې ها کسو چې د روجې میاش به د حرا غر باندې فکر الهي کې تیروله او د رمضان المبارک ټول میاش به فقرا او مساکینو کې خوراکونه تقسیمول. د عبد المطلب صاحب لس زامنو او د ټولو کشرې زوی د حضرت عبد الله چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم والد محترم. عبد المطلب صاحب د خپل زوی عبد الله دپاره د وهب بن عبد مناف بن زهره لور حضرت امنه رضی الله تعالی عنها د وغوښتله. وهب د بني زهره د قبیلې سردارو او حضرت امنه رضی الله تعالی عنها د دغه وخت د نسب او شرافت په لحاظ سره په قبیله د قریشو کې افضل او درنه ښځه وه. وهب بن عبد مناف د خپل لور د حضرت امنه رضی الله تعالی عنها عقد نکاح د عبد الله سره وکړله. حضرت امنه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې محبوب صلی الله علیه وسلم زما په ګېډه شو نو یو ورځ د خوب او د بیدارۍ په منځني حالت کې وم، نه ډېره زیاته اوده وم او نه ډېره زیاته ویښه وم. منځني حالت کې وم چې ما یو غیبي اواز واورېده چې امنا ستا په ګېډه کې د دواړو جهانو سردار دی. بشارتونه، خوشخبریانې، خوشحالۍ زیرې دا شروع شولو. یو روایت کې راځي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه مخکې قریشو باندې سحقت او تنګۍ کې دا قریش دا مبتلا و. ځمکو به فصلونه نه کول او ونو به میوې دا نه کولې، ډېره زیاته تنګي وه او سحقت و. کله چې رسول الله مبارک د حضرت امنا په حمل کې شو، په ګېډه شو، نو د مکې ځمکې را سمسورې شوې، ونې باردارې شوې، قریش خوشحاله شو. دغه وجه قریشو دغه کال ته د فراخۍ او د خوشحالۍ کال نوم دا کېښودو. کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مور په ګېډه کې د 2 میاشتو شو، نو حضرت عبدالله چې د رسول الله مبارک والد محترم دی د مکې نه تجارت دپاره شام ته تللی و. واپسۍ کې د بیمارۍ د وجې نه مدینه منوره کې د خپل ماما په کور کې ایثار شو چې قبیله بني نجار نه و دا مامای. او بیا هم حضرت عبدالله صاحب د هغه بیمارۍ نصیحت دا ونه موندو او په مدینه منوره کې وفات شو او په مقام ابوا کې دفن کړی شو. حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې زما حمل د 6 میاشتو شو، 6 میاشتې د رسول الله مبارک زما په ګېډه کې پوره شوې، نو ما په خوب کې ما ته یو کس وي چې ستا په ګېډه کې د 2 عالمینو سردار او بهترین انسان دی. کله چې پیدا شي نوم ورته محمد کېده او خپل حال پټ ساته. والده محترمه د رسول الله مبارک فرمایي د حمل په دغه زمانه کې ما عجیبه کارونه لیدله. د رسول الله مبارک والده محترمه فرمایي چې یو ځل زما د سترګو نه پردې لرې کړی شي او ما د مشرق او د مغرب ځمکې دا ولیدلې. و یو ځل مدام ولید چې 3 جنډې دي، یو په مشرق ولاړه ده، بله په مغرب ولاړه ده او بله د بیت الله شریف په چت باندې دا ولاړه ده.
نو دې کې اشارې دي عزتمندو چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دبدبا او د چرچا د شور پر ټوله دنیا باندې دا خوريږي. حضرت امنه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې ماته دا شروع شو اصلات د ولادت د رسول الله مبارک دا شروع شلو، مور بی فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ولادت په داسې حال کې وشو چې دی په حالت د سجده کې و. کله چې پیدا شو رسول الله مبارک نو والده محترمه د رسول الله مبارک فرمایي ما حضرت عبدالمطلب صاحب ته جواب دا واستو اومې لیږه. عبدالمطلب صاحب په دغه وخت کې د خانه کعبې په طواف کې را مشغول او مصروف و. کله چې ورته خبر ورسېده فوراً یې کور ته تشریف دا راوړه. کله چې راغی حضرت امنه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله وی ما حضرت عبدالمطلب صاحب ته وفرمایله چې ابو الحارث تا فکور کې عجیبه ماشوم چې کوم دی دا پیدا شوی دی. د عجیبه لفظ په اورېدو سره عبدالمطلب صاحب دا ویرېد، د سوچ او فکر پیدا شو. نو فوراً یې تپوس وکړ ولې صحیح او سالم نه دی؟ بیبي امنه ورته وایي نه صحیح او سالم دی، اعضای مکمل دي، لیکن عجیبه داسې دی چې کله پیدا شو نو فوراً په سجده باندې پرېوت او د هغې نه وروسته خپل سر مبارک او دوه ګوتې اسمان ته اوچتې کړې، ګویا چې دا ماشوم دا زاری او عاجزي کوي. نو عزتمند الله تبارک وتعالی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په 12 د ربیع الاول چې د ګل ورځ وه د صفا په وخت کې الله تبارک وتعالی آقا انعامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دنیا ته رونقې افروز کړی او رالیږلی ته. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه چې یو یهودي و اهل کتاب و یو تکړه او مشهور او معروف عالم د هغه بیان دی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظهور خبر واورید ما نظر ډیر زیات خوشحاله شوم. ولی چې ما د مخکې نه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صفات او د هغه نوم د سابقه کتابونو د وجې نه معلوم نو او دغه زمانه کې وایي د نبی آخر زمان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظهور په انتظار ما چې کله به دنیا ته تشریف دا راوړي او چې کله رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړو نو عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه فرمایي ما علی الاعلان پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دا راوړو، په زور ما په هغه باندې ایمان دا راوړو. دارنګې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په کومه ورځ رسول الله مبارک پیدا شو په دغه شپه یو یهودي دی چې مقیم مکه و ویې ویل چې ای جماعت د قریشه نن په خاندان قریش کې داسې ماشوم پیدا شوی دی چې پلار یې وفات وي. خلکو ورته ویل چې د عبدالمطلب صاحب نسې پیدا شوی دی چې پلار یې مخکې وفات دی. دغه یهودي وی چې دغه ماشوم ما ته وښایي چې کله ورته وښودلی شو نو یهودي د رسول الله مبارک په لیدو چغه وواله او ویل ویل لبني اسرائیل لقد خرجت النبوه، هلاک شو بني اسرائیل، د نبوت افتخار د بني اسرائیل لاړو او خوشحاله شي ای قریشو قسم دی چې یو ورځ به داسې راشي چې دې ماشوم به په مشرق او مغرب باندې چرچوي، د دې ماشوم اواز به مشرق او مغرب کې خورېږي او ای اهل قریشو تاسو ته به د دې ماشوم د وجې نه عزت او غلبه دا ملاویږي. الله تبارک وتعالی محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم
په 12 ربیع الاول باندې دغه دنیا ته رونق افروز کړی دی. کله چې رسول الله مبارک د ولادت او د پیدایش عمر شوله عبدالمطلب سیم عقیقه وکړه او ټول قریش ته دعوت ورکو او نوم یې ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا تجویز کړی ورته کې خود قریش تپوس کې د عبدالمطلب صاحب نه دا نوم دی ورته ولې خوښ کو. د دې نه مخکې داسې نوم ستاسو په خاندان کې چانه دی ایښی په قریشو کې چانه دی ایښودی. عبدالمطلب صاحب ته فرمایله چې ما دغه دا نوم د تجویز او خوښ کو کې مې خود ورته